دا نارینه اولاد کېدو دپاره تاسو دا درې اعمال وکړئ انشاءالله چې الله تعالی په تاسو باندې فضل وکړي او الله تعالی به تاسو له نارینه اولاد درکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول ملګري به ښه وي، د ژوند په موضوع کې به الله هم خوشحاله ساته، الله هم آباد ساته. یو ځل حضرت انور شاه کشمیری رحمه الله ته چې د علم یو ډېر لوی سمندر او ډېر لوی عالم دین تیر شوی دی، یو کس رالی او ورته ووایي چې ما ته یو داسې عمل وښیه چې هغه عمل زه وکړم او الله تعالی ماله نارینه اولاد راکړي. نو انور شاه کشمیری رحمه الله ورته درې اعمال وښودله چې دغه درې اعمال کوه انشاءالله چې الله تعالی به تعالی نارینه اولاد درکړي. په هغه درېو اعمالو کې یو عمل دا دی چې د الله تعالی نه دعا کوه چې الله مال نارینه اولاد راکړي، او دا د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سنت هم دی. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په حالت د بوډاتوب کې دی او د الله تعالی نه دعا غواړي رب هب لی من الصالحین چې الله مالا اولاد راکړي او داسې اولاد چې هغه صالحین نیک عملی. نو چې کله تاسو دعا کوئ د الله تعالی داسې دعا کوئ چې الله مال نارینه اولاد راکړي او داسې اولاد چې نیک عملی. نو یو عمل به دا کوي چې تاسو به دعا کوئ په داسې طریقې سره چې د دعا نه مخکې او وروسته او په منځ کې به درود شریف وایئ او د دعا نه مخکې او وروسته او په منځ کې به د الله تعریف بیانوئ، او خصوصا په هغه ټیمونو کې به دعا د الله تعالی نه غواړئ چې کومو ټیمونو کې دعا قبلېدو ته زیاته نږدې ده، لکه د اذان او د اقامت په ټیم کې، دغه شان تهجدو په ټیم کې، باران چې کله ورېږي، د اذان او د اقامت په منځ کې، دا داسې ټیمونه دي چې په دغه ټیمونو کې دعا قبلېږي. دویم عمل به تاسو دا وکئ چې سوره یوسف دا به ولیکئ په یو کاغذ باندې او د هغې نه به تعویض جوړ کئ او د ښځې غاړې ته به یې واچوئ، دومره به یې را اوږد کئ چې نامې پورې ورسیږي. دریم عمل به دا وکئ چې ښځه او خاوند دواړه به دا تهیه وکړي او دا اراده وکړي که الله تعالی موږ له زوی راکړو نو د هغه نوم به محمد وي. نو تاسو دغه درې اعمال وکئ انشاءالله چې الله تعالی به تاسو له نارینه اولاد درکوي. چې کله بیا تعالی الله تعالی نارینه اولاد درکړلو نو بیا به د هغه نوم محمد ایږدئ، او په دې کې ډېر ثواب هم دی. د خپل زامنو نومونه محمد ایږدئ، که بل نوم ایږدئ خو په شروع کې ورسره محمد وایئ. الله تعالی فرمایي چې زما دې په خپل جلال قسم وي، زما دې په خپل عزت قسم وي چې کم مور او پلار خپل بچي له محمد نوم کیږي نو هغوی له زه عذاب نه ورکړو. نو الله تعالی تاسو له نیک عمله صالحه دینداره نارینه اولاد درکړي. جزاک الله خیرا.